په بني اسرائیلو کې 3 کسانو، یو باندې برګي مرض او یو ګنجیو او دریم چې کوم هغه ړوند و. الله رب العزت په دوی باندې به طور امتحان یو فرشته راولېږله. د ټولو نه مخکې د برګي مرض چې بچا باندې د دې خواله راله او دې سره خوا کې کېناسته، ورته ویل چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی چې هغه زه ستا پوره کړمه. نو هغه فرشتې هغه برګي مرض چې بچا باندې هغه ورته ویلو چې په ما باندې دا مرض دی او ډېر زیات تکلیف دی راته د دې نه، او خلک هم رانه یو قسم نه نفرت کوي، خپل ځان خواته مې نه پرېږدي. که چېرې زما دا مرض ښه شو او الله تعالی زما نه دا مرض ختم کړو، دا به زما لپاره ډېره زیاته بهتره وي. بهرحال هغه فرشته چې وه د هغې په سر باندې لاس راښ کړو، د هغې نه هغه مرض ختم شو. او بیا ورته ویلو ستا په مال کې څه خوښ دي؟ نو ده ورته وویل چې زما په مال کې اوښان چې دا ډېر زیات خوښ دي. نو هغه فرشته چې وه هغې ورله یو بلا به اوښه ورکړه، وایي دا واله او الله تعالی دې درله پکې برکت واچي. او بیا د هغې نه روانه شوه. هغه دویم کس چې کوم ګنجی و د هغې خواله ورغله هغه فرشته، او هغې ته وویل چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ نو هغې ورته ویل چې زما په زړه باندې دا ارمان دی چې الله تعالی زما په سر باندې د ویښته راوخېږي، ځکه چې ډېر زیات او بد ښکاري زما په سر باندې ویښته نه وي. نو که الله تعالی زما په دې سر باندې ویښته راوخېژول، دا به زما لپاره ډېره زیاته بهتره وي. بهرحال هغه فرشته چې وه د هغې په هغه سر باندې لاس راښ کړو، د هغې په سر باندې ویښته راوختلو. چې کله د دې په سر باندې ویښته راوختلو، نو بیا ورته فرشتې وویلو چې اوس ستا په مال کې څه خوښ دي؟ نو هغه ورته ویل چې زما غواګانې ډېرې زیاتې خوښې دي. فرشتې ورله یو بلار به غوا ورکړه او ورته ویل چې دا واله الله تعالی درله پکې برکت واچي. بیا د هغې نه لاړه. دریم چې کوم کس ړوند و، نو بیا فرشته د هغې خواله ورغله او هغې ته وویل چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ نو هغه ورته ویل چې زما په زړه باندې دا ارمان دی چې زما سترګې نشته، هېڅ یو څیز راته نه ښکاري. که چېرې الله تعالی زما دا سترګې دا نظر صحیح کړو، دا به زما لپاره ډېره زیاته بهتره وي، ځکه چې زه به هر څه وینمه. نو زما د سترګې نظر نشته، ما هېڅ یو څیز هم نه لیدلی، دا زما په زړه باندې غټ ارمان دی. هغه فرشتې د هغې په هغه سترګو باندې لاس راښ کړو، د هغې نظر چې و دا صحیح شو. بیا یې ورته وویل چې ستا په مال کې څه خوښ دي؟ نو هغه ورته وویل چې زما چیلۍ ډېرې زیاتې خوښې دي. نو هغه فرشتې ورله یو بلار به چیلۍ ورکړه، وایي دا واله الله تعالی دې درله پکې برکت واچي. بیا د هغې نه لاړو. ډېر وخت تېر شو، د دوی له چې دا کم مال ورکړی دوی ډېر زیات بچي راوړي وو، دوی د هغې لپاره یو ځان له زګي نه خاص کړي وو، په هغې کې به یې دا څاروي چې دا ساتلو. نو دا لومړنی کس چې فرشته هغې له د ملنګ په شکل کې راله او ورته وویل چې زه ډېر زیات فقیر یم او مسکین یم او محتاج یم، ما سره سورلی نشته، ما له یو اوښه راکړه چې زه بې سفر وکړم خپل علاقې طرف ته. نو دې کس ورته وویل چې ما سره اوښه نشته تا له درکولو لپاره، خپل کار کوه. نو دې فرشتې ورته وویلو چې ګوره الله تعالی په تا باندې دومره غټ احسان وکړو چې تو برګې مرض په تا باندې او بیا تا سره هېڅ یو څیز نه و، دا ټول مال چې دا خو تا الله تعالی درکړی. نو دې کس ورته وویل چې دا مال الله تعالی نه دی راکړی، دا خو ما ته د پلار نه په میراث کې پاتې شوی دی. نو دې فرشتې ورته وویل که چېرې ته په خپل قول کې دروغجن یې، الله تعالی دې تا په هغه لومړني حالات باندې کړي. بهرحال فرشتې هغې دپاره به دعا وکړه، د هغه په هغه لومړني حالات باندې شو. بیا چې هر دویم کس و، هغه ګنجی چې په سر باندې ویښته نه و، نو چې کله فرشته د هغې خواله لاړه او هغه ته وویل چې زه ډېر زیات محتاج یم، زما دپاره ما له یوه غوا راکړه، ډېر زیات ضرورت مې دی ورته. نو دې ګنجي ورته وویلو چې ما سره غوا نشته، خپل کار کوه. نو بیا ورته دې فرشتې وویل چې ګوره ته ګنجی وې، الله تعالی په تا باندې دومره غټ احسان وکړو چې ستا هغه بیماري هم ښه کړه، ستا په سر باندې ویښته راللو، او بیا یې در باندې دویم احسان دا وکړو چې تا نه مال درکړو. نو هغه هم ورته دغه لومړي په شان جواب ورکړو چې دا مال خو ما ته د پلار نیکه په میراث کې پاتې شوی، دا مال الله تعالی نه دی راکړی. نو فرشتې ورته به دعا وکړه چې چېرې ته په خپل کور کې دروغجن یې، الله تعالی دې تا په لومړني حالت باندې کړي. بهرحال هغه په هغه لومړني حالت باندې شو. بیا چې هر درېیم کس و چې لوند و نظر یې نه و، فرشته چې کله د هغې خواله لاړه او هغې ته وویلو چې ما د الله تعالی په نوم باندې یوه چیلۍ راکړه. نو هغې ورته وویل چې د الله تعالی په نوم باندې ته ما نه چیلۍ غواړې؟ یو نو دا ټولې چیلۍ ولاړ دي چې څومره ته ما نه د الله تعالی په نوم باندې غواړې بوځه، زه تا نه منې کوم چې څونه چیلۍ ستا په کار وي زما نه بوځه. نو هغه فرشته چې کومه وه هغه خو چونکې انساني شکل کې و، دې ته وویل چې اصل کې زه چیلۍ نه علمه، دا ستا مال دی، الله تعالی تا له درکړی دی او تا د الله تعالی شکریا ادا کړه، دا به تا سره پاتې شي. او ستا چې کوم ملګري وو هغوی د الله تعالی ناشکري وکړه، نو د هغه ناشکرۍ په وجه باندې د هغوی نه د الله تعالی هغه کم نعمت چې ورکړی و هغه یې ته ضایله کړو. نو موږ او تاسو ته پکار دي چې موږ باندې الله تعالی ډېر زیات فضل او رحم کړی چې موږ له قسمه قسم انعامات یې په موږ باندې کړي، موږ له دا هر څه چې د الله تعالی راکړي. نو که موږ نه څوک د الله تعالی په نوم باندې وغواړي، نو بیا موږ ورکړې ته تیار نه یو، په هغې کې بیا موږ د ځان نه بهانې کوو. نو کم از کم د الله تعالی په نوم باندې چېرې نه څوک هم څه وغواړي،
د الله تعالی لحاظ او د الله تعالی په نوم د نوم لحاظ ساتل پکار وي چې د الله تعالی په نوم باندې رانه غواړي نو دغه کس چې دا خالي رشوتول نه دي لیږل پکار و. یو خو نن سبا معاشره کې موږ تاسو وګورو سوال کوونکي ډېر زیات دي چې کوم مستحقین دي د هغې پته هم نه لګي نو اکثر سړی تنګ هم شي خو به هر حال چې کله تا ته د یو کس پوره تحقیق وي بیا هغې له چې دی څه نشي ورکولی چې تا ته دا پته وي چې د سوال حقدار نه دی او سوال کوي نو بیا د کس نه مه ورکوه خو چې یو کس داسې ناشنا راشي او د الله تعالی په نوم باندې ستا نه غواړي او تا ته پته لګي چې دی مستحق دی د دې نو کم از کم بیا د الله تعالی په نوم باندې دله ورکړه. الله تعالی به تعالی د هغې په 2 چنده باندې درکړي او الله تعالی به ستا نه راضي شي نور مال به درله درکړي.